د مبارکې میاشتې په اولنۍ ورځ او مبارکې ورځې د جمعې مبارکې په دغه مبارک ساعت کې الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو د حاضري لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول و منظور فرمایي. قرآن کریم فرقان حمید د سورة فجر دغه آیات کریمو نه د خپل مختصر خبرو آغاز ارسکول غواړم. قرآن کریم فرقان حمید فرمایي چې والفجر، رب ذوالجلال فرمایي ما د په فجر باندې قسم وي، ولیال عشر، او ما د لسو شپو باندې قسم وي. وروستو څه دپاره رب ذوالجلال قسم خوري هغه یو ځان له مضمون و موضوع ده، خو د قرآن کریم فرقان حمید د اسلوب او طریقې کار نه دا معلومه ده چې رب ذوالجلال خالق کائنات چې په کم سیز باندې قسم خوري هغه سیز خدای پاک ته ډیر مقرب وي، یا هغه سیز رب ذوالجلال خالق کائنات د هغې بڑائی بیانول غواړي، یا رب ذوالجلال د هغې سیز عظمت او عزت طرف ته اشاره کوي. قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال په خپل مخلوق په مختلفو مخلوقاتو باندې قسمونه خوړلي. الله کریم په اسمان باندې قسم خوړلی، الله کریم په ځمکه باندې قسم خوړلی، الله کریم په فرشتو باندې قسم خوړلی، الله کریم په هواګانو باندې قسم خوړلی، الله کریم په مکه معظمه باندې قسم خوړلی، الله کریم د حضور نبی پاک مبارک په عمر باندې قسم خوړلی، الله کریم د محبوب کریم په زلفانو قسم خوړلی، الله کریم د محبوب کریم په مخ مبارک باندې قسم خوړلی. نو چې دا کم سیزونه رب ذوالجلال د قسم د پاره ذکر کړي هغې مختلف قسمه وجوهات کیدی شي، یا هغه سیز الله ته قریب زیات وي، یا د هغې عظمت طرف ته اشاره وي، یا هغې د وقار او د بلندۍ طرف ته اشاره وي، یا هغه سیزونو د رب ذوالجلال د قربت طرف ته اشاره وي. نو رب ذوالجلال په مخلوقاتو کې چې په کمو کمو سیزونو باندې قسم خوړلی دی معلومیږي من جمله د هغې نه ده چې خدای پاک ته چې څه شی قریب وي، عزت والا وي، احترام والا وي، بلندۍ والا وي، رب ذوالجلال په هغې سیزونو باندې قسم خوړلی دی. تفصیل طرف ته به نظم رب ذوالجلال فرمایي چې والفجر، او ما د په فجر باندې هم قسم وي. فجر کې علماء کرامو مفسرینو مختلف اقوال لیکلي چې رب چې په څه باندې قسم خوري هغه ډېر مقرب سیز وي. دا فجر څه شی دی چې رب ذوالجلال قسم پې خوړلی؟ علماو دوه لوی لوی معناګانې لیکلي. یو معنی دا لیکلی چې د الله پاک په فجر یعنی د سحر په مونځ باندې قسم خوړلی، او الله فرمایي چې والفجر ما د فجر په مانځه باندې قسم وي. او بیا محدثین اور مفسرین د دې توجیه لیکي چې د سحر په مونځ باندې الله ولې قسم خوړلی، چې د هغې یو وجه دا ده چې کله شپې رب ذوالجلال فرشتو ته ډیوټي حواله کی نو تر سحر مانځه پورې هغه په ډیوټۍ باندې ماموري وي، او چې کله د شپې فرشتې ډیوټي ختمه شي نو د ورځو فرشتې ډیوټي شروع شي، او چې د ورځې فرشتې په کم ټایم باندې راځي د سحر مانځه په وخت کې راځي. نو د شپې فرشتو ډیوټي ختم شي
او د ورځو فرشتو ډیوټي شروع شي او د دغه دواړو قسمه فرشتو چې کومه اجتماع راځي او جوړ راځي دا د سحر په مانځه کې راځي. ځکه رب ذوالجلال د سحر په مانځه باندې قسم وخوړو او ځکه علما فرمایي چې سحر مونږ چې دی دا ځکه د فضیلت والا دی او قسم په الله خوري چې د سحر مونږ اجر ډبل لیکلی کېږي چې کومې فرشتې ځي ایم ځان سره ولیکي او یوسي او چې کومې فرشتې راکوزي شي ایم ځان سره ولیکي د سحر مونځ اجر ډبل لیکلی کېږي. ځکه رب ذوالجلال په دغې سحر په مونځ باندې قسم خوري. او بیا علما فرمایي چې نه والفجر نه مراد سحر مونځ نه دی، د فجر نه مراد هغه وخت دی چې په کم وخت باندې سحر مونځ روا کېږي چې څه د علما صبح صادق وایي د تهجد مونځ وخت چې ختم شي او د سحر وخت چې څنګه داخل شي دغه وخت باندې رب ذوالجلال قسم خوړلی. فرمایي والفجر ما د سحر په هغه وخت باندې قسم وي چې شپه ختمه شي او ورځ راشي، شپه ختمه شي او سحر مونځ روا شي. رب ذوالجلال په دغه وخت باندې قسم خوړلی او اسی خپل ذوق دپاره یو خبرم پکې عرض کول غواړم او دا صبح صادق هغه وخت دی چې په دغه وخت باندې د حضور نبی پاک مبارک میلاد و پیدایش هم شوی دی. رب ذوالجلال په دغه خاص وخت باندې قسم خوري. مفسرین فرمایي چې دې کې څه وجه ده چې په دې وخت الله ته دومره قریب شو چې رب ذوالجلال په قسم خوري. وجه څه ده؟ علما فرمایي چې د هغې وجه دا ده د هغې چې وجه دا ده چې د سحر وخت چې داخلیږي او د تهجد دا وخت ختمیږي دا هغه نیازبین وخت دی، دا هغه پاکترین وخت دی، دا هغه رب ذوالجلال ته مقرب وخت دی چې په دغه وخت کې په کل کائناتو کې هر یو څیز په دغه وخت کې خاص په دغه وخت کې جمله کائناتو کې جمله مخلوقات په دغه وخت کې د رب ذوالجلال په عبادت کې مصروف وي. که اسمان دی او که زمین دی، که وحوش دی، که طیور دی، که چرند دی، که پرند دی او که انسان دی او که جن دی او په کل کائناتو کې که اشجار دی او که احجار دی، کل کائناتو کې کل مخلوقات چې په کم وخت کې خاص تمام کے تمام عبادات کئی دا د صبح صادق په وخت کې عبادت کئی. نور اوقاتو کې عباداتو کې تمام مخلوق مصروف وي خو چې کل مخلوق په کوم خاص وخت کې مصروف دی هغه د صبح صادق وخت دی. او رب ذوالجلال دغه صبح صادق وخت ته فجر او فرمایل او رب فرمایي ما په فجر باندې قسم وي، ما په هغه ټایم باندې قسم دی چې په کم ټایم کې کل مخلوقات د ما په عبادت کې مصروف العمل وي. ذکر رب ذوالجلال قسم خوري والفجر. چونکه مقصود زما دا خبره نه ده، مقصود زما ولیال عشر ده. رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې ولیال عشر او ما دا په لسو شپو باندې قسم وي او ما عرض وکړو سشي باندې خالق او مالک قسم خوري هغه څیز رب ذوالجلال ته قریب وي، مقبول وي، منظور وي. او الله کریم خالق کائنات فرمایي ما په لسو شپو باندې قسم دی. حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او بعضی اصحابہ کرام او بعضی تابعین او تقریبا امام حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د جمهور قول په دې باندې نقل کړي چې دغه لس شپې کمې دي چې رب په قسمونه خوړلي دي. فرمایي چې دا لس شپې د غټ اختر د میاشتې اولنۍ لس شپې دي چې د مونږ باندې کومه شپه بیګا اولنۍ شپه وه او تر غټ اختر د شپې پورې لس شپې راځي. الله فرمایي ما د غټ اختر اولنۍ لسو په شپو باندې قسم وي. نو ما عرض کو خالق و مالک ټول خبره اصدق من الله قیلا و اصدق من الله حدیثا
الله نه رښتیا زیات رښتیا څوک ویلی شي خو چې الله پاک هره خبر رښتیا ده او بیا هم قسم خوري د خپلې خبرې د مضبوطوالي دپاره او قسم هم په 10 شپو باندې خوري د غټ اختر د میاشتې اولنیو شپو باندې نو واقعي دا شپې به رب ذوالجلال ته ډېرې زیاتې مقربې وي او مقربې ولې نه دي سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله طول وای صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم فرمان علی شان دی حضور مبارک فرمای چې دا 10 شپې د عظمت والا ذکر دی نبی پاک فرمای چې په دغه 10 شپو کې چا یوه روژه هم ودیوه د یو روژې دومره اجر و ثواب دی لکه یو انسان کالو سر ټول کال روژه نیولی وي یو روژه د یو کال اجر و ثواب لري او حضور مبارک فرمای چې هره شپه د دغې 10 شپو دا د لیلة القدر په شان د رب ذوالجلال ته د عظمت والا ده لیلة القدر شپه پټه وي چاته میلاو چاته نه میلاو چا عبادت کړی چا نه کړی حضور مبارک فرمایي چې 10 شپې د ذیالحجې اولنۍ 10 شپې هره شپه دا د لیلة القدر په شان د اجر او ثواب لري او حضرت سیدنا امام ابن حجر اسقلانی په فتح الباری کې لیکي چې دا 10 شپې او دا 10 ورځې لکه حضور مبارک ارشاد فرمایي د نسائی حدیث مبارک دی حضور مبارک فرمائی مسند بزار حدیث مبارک دی حضور مبارک ارشاد فرمائی افضل ایام الدنیا ایام العشر نبی پاک فرمائی د ځمکې په سر باندې چې څومره ورځې او شپې دي په ټولو ورځو کې ټول نه افضل ترینې ورځې چې دي دا د غټ اختر اولنۍ ورځې دي امام ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي چې د هغې وجه دا ده چې مختلف عبادات دي په مختلفو وختونو کې کیږي رمضان روزه صرف په رمضان کې وي منځونه هم 15 وخته په هر ورځ باندې کیږي زکات هم په کال کې په یو خاص میاشت کې په تا باندې فرض وي یعنی مختلف عبادات په مختلفو اوقاتو کې کیږي او دا 10 شپې چې دا ځکه بهترین دي چې تمام عبادات په دغه 10 شپو کې کیږي روزه خلق په دې میاشت کې نیسي حج د بیت الله شریف په بل میاشت کې نشته په دې کې ده عرفه ورځ په دې کې ده قربانی د غټه اختر ورځ په دې کې ده ذکر اذکار په دې کې ده تحمید او تهلیل په دې کې ده ذکر اذکار او تلاوت په دې کې ده امام ابن حجر اسقلانی فرمایي په مختلفو ایامو کې مختلف عبادات دي خدا هغه مبارک ورځې چې ټول عبادات په دغه ورځو شپو کې بندگان کوي ځکه دغه ورځو ته رب ذوالجلال دا مقام ورکړی چې رب ذوالجلال په دغه ورځو په دغه شپو باندې رب ذوالجلال قسم خوړلی تر دې حده پورې دا بهترینې ورځې دي چې علماو اختلاف کړی په دې کې چې شپې کم شپې افضل دي بعض علما وایي چې لیلة القدر افضل ده او بعض علما وایي چې نه هغه شپې افضل دي چې الله پې قسمونه خوړلي په دې کې اختلاف دی خو په ورځو کې اتفاق دی چې په دنیا کې چې څومره ورځې دي لکه څنګه نص پکې وارد دی په ورځو باندې اتفاق دی چې ټول نه افضل ترینې ورځې هغه شپې ورځې چې د ما او ستا په کومو کې ساه اخلو لګیا یو او خدای پاک د ما او ستا په نصیبه باندې ګرځولې دي د دغه ټولو آیاتونو مبارکو او د احادیثو مبارکو نه زما مقصود او مطلوب او پیغام هم دا دی چې موږ ستاسو باندې رب ذوالجلال د ژوند او دغه ساګانو په صورت کې دا یو کرم نوازي ده چې موږ ته دغه 10 شپې او دا 10 ورځې الله کریم موږ له په نصیبه باندې وګرځولې خو خوش قسمت دغه انسان چې دغه پیکیج نه چا فایده اوچته کړه کله نه کله
د سیمونو والا او مختلف نیټورکو والا په خاص ورځو کې مختلف پیکیجونه ورکوي چې دومره لوډ ځان ته وکړه 100 روپۍ لوډ وکړه او په یو هفته کې به درته دومره نیټ میلاو شي دومره میسیجونه او دومره فری کالز او ادر نیټورکس وغیره وغیره دا هغه خاص ورځو یو څو پیکیج وي چې په لږو روپو باندې تاله ډېر زیات څیزونه د فایدې دپاره درکوي دا 10 ورځې د خدای پاک طرف نه یو پیکیج دی چې په کال کې یو ځل میلاویږي او دغه پیکیج نه چې چا فایده اوچته کا څه داسې کسان وي د موبایل پیکیج والا چې سیمې بند وي او هغه پیکیج ورځې به تېرې شي فایده ته اوچته نه کي څه داسې وي چې ډېر په موبایل باندې نه پیږي لکه مشران کسان میسیجونه خو کولی نه شي چېرته رنګ منګ نیم ته وکړي فایده لږه اوچته کي هلکان وي هغه میسیجونه هم ترې وکړي او دارنګې هغه ډیټا هم استعمال کړي او کالونه هم ته وکړي او څه وکړي نو هلکان د دغې پیکیج نه ډېره فایده اوچته کړي دارنګې بندګان هم دي په دغې مبارکو ایامو کې څوک دومره غافله پاتې شي چې 15 وخته مونځ یې نصیب نه شي څه داسې کسان هم وي پکې چې 15 وخته مونځ یې نصیب شي مزید نوافل ذکر اذکار تلاوت یې نصیب نه شي خو زه دا جمله ضرور عرض کول غواړم او څه ډېرې خوش قسمتې میندې او خویندې وي چې هغه دغه پیکیج نه پوره فایده اخلي زنانه د داسې ورځو نه پوره فایده اخلي که روجې وي د هغوی په خوله وي که تسبیح وي د هغوی په لاس وي که تلاوت وي قرآن کریم به د هغوی په لاس کې وینې او که د شپې او 2-3 رکعاتو نفلو توفیق نصیب وي هغې مشرانو ابیګانو ته او زنانو ته نصیب وي نو غرض مده حاضرینو چې دا د مبارکو ورځو یو پیکیج دی چې الله کریم خالق کائنات مونږ ته نصیب کړی دی په دغې ورځو شپو کې ضرور د عباداتو نه لکه څنګه حدیث مبارک کې راځي حضور نبی پاک مبارک فرمایي چې په دغې ورځو کې تاسو عباداتو له زیاده توجه ورکوئ نبی پاک فرمایي که هغه تحمید کې که تحلیل کې که ذکر کې که د خدای پاک یاد کې چې کم شی د ستا ذوق وي او مغه عبادت وکړه بعضې اوقات د ما غوندې لټ وي 15 وخته اودس کې ګرځېدی نه شي نو وایي چې دا نفلونه لږ ګران کار دی ځکه چې اودس منئ نو موږ ته اسلام اسانه کړه هغه څیزونه چې په اودس کې اودس نه بغیر هم جایز دي لکه ذکر شو ذکر اذکار کول پکار دي او د ټول نه آسان ذکر چې موږ ته مشایخو پرېښودی هغه آسان ذکر د اولې کلمې طیبې ذکر دی د لا اله الا الله او چې سلسلې ووایي محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا یو ذکر دی او دا افضل ذکر لا اله الا الله کې راځي افضل ترین ذکر دا دی او هر څوک خو ګناهګار ضرور دی اسانه وظیفه استغفر الله یا ربي استغفر الله یا ربي نو له ناسته لازم ده نو له جمعات لازم دی او نو له اودس لازم دی او نو له په چرته په خصوصي توجه باندې وخت ورکول لازم دی بچ که ناست وي او که ولاړ وي که جمعات کې وي او که کور کې وي او که کور نه جمعات له راځي او که بازار نه کور له ځي په لاره کې استغفر الله یا ربي استغفر الله یا ربي که اودس ته او که نه د خدای پاک نه د بخښنې سوال کوه او تیر په تیره 3 نمبر اسانه وظیفه درود پاک مبارک دی چې په ناسته او په ولاړه او په روانه او په کور کې او په جمعات کې په هر حال کې ویلی شي اگر چې بعض علماء کرامو صوفیه کرامو د روانې نه څه ادبا منع فرمایلی ده خو چونکې غفلت دور دی هر وخت کې ویلی شي که هر حال کې وي درود شریف مبارک ویلی شي استغفار ویلی شي د خدای پاک یاد و ذکر اذکار کولی شي الله اکبر وایا سبحان الله وایا الحمدلله وایا کم یا رشیدو یا جلیل وایا یا کریمو یا وکیل وایا یا حنانو یا منان وایا کم نامه چې د ستا په خوله باندې راځي په دغې ورځو شپو کې کول پکار دي د دې د وجې نه چې د موږ ستاسو مشابهت راشي د حاجیانو سره وخت مختصر دی او آخره خبره یو ضروري عرض کول غواړم او هغه خبره زه ځکه ضروري ګڼم چې تقریبا ډېرو خلکو د دغې مسلې پوښتنه په هر کال باندې وکړه خو په هر کال باندې دا مسله چې تازه نشي
نو زموږ ستاسو ذهن هغې طرف ته مکمل متوجه کېدی نه شي. اول یو حدیث مبارک د ابن ماجه او د نسائی د دواړو حدیثونو مبارکو یو اسانه ترجمه درته رسکول غواړم. حضور مبارک فرمایي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها زموږ مور بیبي روایت کوي مبارکه فرمایي چې نبی پاک مبارک فرمایي چې کم یو انسان د غټ اختر په ورځ باندې د قربانۍ اراده لري یعنی څوک ځان د پاره قرباني کوي نبی پاک فرمایي د دواړو حدیث کې درې څیزونه راغلي. نبی پاک فرمایي چې دا قربانۍ کوونکی کس د ویښتم نه کټ کوي او د بدن صفایي ویښتو دم نه کوي نوکان دم نه کټ کوي او د بدن نه د پوټکي او چمړم نه اړوي چونکه هغه خو یو خاص صورت کې دی شي خو دا دوه څیزونه ویښته کټ کول او نوکان کټ کول نبی پاک فرمایي چې څوک اراده د قربانۍ لري نو دا دوه څیزونه د نه کوي. علماو د دغه حدیث مبارک لاندې لیکلي دي چې دا عمل کول چې څوک قرباني کوي نوکان او ویښته و دغه 10 ورځې نه کټ کوي دا فرض دي که واجب دي که سنت مؤکد دي او که مستحب دي. علماو اتفاق دی په دې باندې چې دا نوکان او ویښته نه کټ کول د قربانۍ کوونکي دپاره په دغې 10 ورځې کې نه فرض دي نه واجب دي نه سنت مؤکد دي صرف مستحب دي که چا وکړل ثواب دی او که چا ونه کړل نو ګناه نشته. مثلا یو کس دی هغه قرباني کوي او هغه اختر نه مخکې ځان له ویښتې جوړ کړل ځان برابر کو مثلا نوکان یې کټ کړل نو دا انسان ګناهګار هم نه دی او په قربانۍ کې 1% فرق هم نه راځي او که چا وکړل نو د هغه انسان په نسبت باندې ثواب ډیر دی چې چا کټ کړي دي د هغه په نسبت باندې هغه قربانۍ والا کس ثواب لږ زیات شو چې کم کس دا نوکان او ویښته نه دي کټ کړي. دا مسله یاد ساتئ چې دا مسله فرض نه ده چې انسان په ګناهګار شي واجب نه ده چې د انسان په قربانۍ کې فرق راشي یا سنت مؤکد نه ده چې په هغې باندې ملامتیا ثابته شي بلکې نوکان او ویښته نه کټ کول په دغې 10 ورځو کې دا صرف او صرف مستحب دي. خو دا مسله هم فقهاو لیکلې ده او دا هم توجه واورئ چې څوک قرباني نه کوي هغه نوکونه پرېږدي او ویښته پرېږدي هغه دپاره څه حکم دی؟ بعضې روایتونه ثابته ده چې چا ویښته او نوکان د دې د وجې نه کټ نه کړل چې هغه خلک یې نه کټ کوي چې څوک قرباني نه کوي هغې سره مشابهت وکړو او قرباني نه کوي الله پاک به په دغې عمل باندې د قربانۍ د کولو اجر او توفیق ور نصیب کړي. یعنې که څوک قرباني نه کوي هغوی دپاره هم بهتره ده او دا مونږ کوو ولې د نوکان مونږ ولې نه کټ کوو حدیث مبارک کې حکم ولې رالو استحبابي حکم ولې رالو چې دې علماو دوه لوی حکمتونه لیکلي. یو حکمت یې دا دی چې حاجیان حج ته لاړ شي او کله احرام وتړي نو هغه به نه نوکان کټ کوي نه به ویښته کټ کوي هغه به ببرسري د خدای پاک په جناب کې د مینا په د عرفات په میدان کې رب ته ودرېږي ببرسري به ودرېږي. الله کریم دې موږ ستاسو بار بار نصیب کړي. نو علما لیکي چې د هغې حاجیانو سره مشابهت ته وجې نه د قرباني کوونکو ته هم دا حکم راغی چې تاسو هم د هغوی سره په دغې مشابهت کې او په دغې عبادت کې ځان یو شان دی کوي د هغې سره مشابهت ته وجې نه دا نوکان نه کټ کېږي. او بعضې محدثینو یو عجیبه نکته بله لیکلې ده او حکمت او په دې باندې خپلې خبرې ختمول غواړم او هغه ده علما لیکي چې کله د قربانۍ اولنۍ ورځ راشي لکه نن اولنۍ ورځ ده نو چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د الله په نوم باندې قربانولو نو الله پاک د بچی د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې د جرد نه ګډ راوستو
او د ګډ هر یو جز دا د اسماعیل علیه السلام د بدن هر یو جز فدیه او قربانی وه. نو دا انسان چې کله قربانی کوي نو په حقیقت کې د قربانی د سروي هر یو جز دا د انسان د بدن د مقابله کې قربانی ده. نو انسان چې کله انسان باندې کله دا غټ اختر ورځې راغلې نو دی د ویښته اومغه شان دي پرېږدي چې په کم حال کې د باندې د اسلامي میاشت داخله شوه، نوکان د اومغه شان دي پرېږدي د دې د وجې نه چې د ده ویښته په مقابله کې چې د ګډ ویښته الله پاک قبلوي نو په ویښته هم اومغه شان دي پکار دي لکه څنګه دا میاشت په داخله شوې ده. نوکان هم اومغه شان دي غټ پکار دي لکه په کم حال کې میاشت په داخله شوه د اومغې نوکانو مقابله کې به رب ذوالجلال د دغې قربانۍ چې کم نوکان دي هغه به ته رب ذوالجلال قبول و منظور کړي. ځکه د عقیقې هم دغه تصور دی چې د عقیقه کې ګډ کم علالولی شي د ماشوم په مقابله کې نو دغې ماشوم د هر جز نه دغې عقیقې د ګډ هر یو جز رب ذوالجلال په دربار کې فدیه وي همدغه شان د قربانۍ کوونکي دپاره چې کومه قرباني ده نو هر یو جز د قربانۍ د سروي دا د انسان د هر یو جز فدیه ده. ځکه چې قرباني ګډ علالولو ته نشي ویلی، قرباني خو حقیقي هغه قرباني وه چې اسماعیل علیه السلام مبارک خپل زوی د چاړې لاندې ایښودی و، حقیقي قرباني هغه وه. خو رب ذوالجلال مهرباني وکړه او موږ تاسو باندې په دې صورت کې قرباني لازم کړه. غرض مده حاضرینو چې کوم حکم دی د ویښتانو د نوکانو نه کټ کولو دا صرف او صرف استحبابي دی. نور مزید انشاءالله العزیز د عرفې د ورځې فضایل او د اختر د ورځې بعضې احکامات و فضایل دا به انشاءالله العزیز په روانه جمعه باندې بیانو. دا دوه درې خبرې ما دغې مبارکو ورځو د شپو په حوالې باندې وکړې. الله کریم خالق کائنات اول مال عمل کولو توفیق را نصیب فرمایي او بیا ټولو حاضرینو لا غایبینو لا سامعینو لا په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. په شوق باندې درود پاک ووایي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب كريما د ستا د کلام پاک او د ستا د حبیب مبارک د احادیثو نه او د لوړو علماء کرامو د اقوالو نه دوه درې خبرې بیان شوې. الله کریم د موږ ټول له عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. مبارکې ورځې او شپې دي، د دعاګانو ورځو شپې دي، د سجدو ورځو شپې دي. الله کریم زموږ دعاګانې، سجدې، عبادتونه، ذکرونه، فکرونه په خپل علی جناب کې زموږ استاسو نصیب فرمایي. الله کریم د موږ استاسو جمله مشکلات او ستونزې ختمې فرمایي. ډېرو ګڼ مسلمانانو د مختلفو دعاګانو التجا کړې، دعا وکړئ رب کریمه څو بیماران دي صحت ولا ورکې، څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې، څو بې اتفاق او اتحاد ولا ورکې، څوک بې کورې الله ولا کورونه ورکې، څو بې اولاد دي الله کریم د ولا صالح اولاد ورکې، د چا اولاد شته الله کریم دي دینداره کړي. رب کریمه موږ څومره مشران وفات شوي دي، مبارک شپې او ورځې دي، خدای پاکه څومره زمونږ مشایخ وفات شوي، صاحب مبارک رحمت الله علیه، زمونږ استاسو والدین څو وفات شوي، خویندې وروڼه وفات شوي، شهدای اهل سنت وفات شوي. رب کریمه د ټولو عالی جناب کې عالی درجات نصیب فرمای. الله کریم د هغوی برکات په موږ باندې نازل کړي کې زمونږ استاسو څو خپلوان شاګردان دوستان وفات شوي، الله کریم د ټولو بخر نصیب فرمای. آخر کې دعا و چې رب کریمه ډېره ګرمي ده، څو ورځې تېره شوه، د خیر د رحمت په قدر د حاجت د رحمتونو د اوبو باران وورولی کې رب کریمه مسلمانانو په حال باندې رحم وفرمای. د پاکستان یو د حالات په یو داسې طرف باندې روان دي چې نه عوام پوهېږي او نه سیاستدانان پوهېږي. الله کریم د خپل محبوب کریم په خاطر دا پاکستان آباد دی، د هغوی مبارکو په خاطر باندې قیامت ته پورې ودان او آباد ولرئ. هر قسمه سازشونو نه، منصوبو نه او هر قسمه خیانتونو نه ملک پاکستان او پاکستان اوسیدونکي په امن او امان کې وساتل کې رب کریم موږ حال باندې رحم وفرمای. وصلی الله تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.